بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عزت شیر خان دی. زه په عمان کې مزدوري کوم، دلته کې یم. خو د سوشل میډیا باندې نن سبا یو چینل راځي، سوات ون چینل د جناب ریاض بھائی. ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په لږ وخت کې دومره مقبول شو، دومره یو کار یې وکړ، یو کار یې په نښه کړو، هغه کار وشو. الله پاک وکړه سیفټي د پل جوړه شوه. داسې به نور هم کړي، خو هغې معلومات موږ ته نشته. بهرحال دا ځینې خبرې موږ ته مخامخ شوې. ډېره خوشحالۍ خبره ده. خو دی الله دې نوره کامیابي ورکړي، نوره کامیابي ورکړي د سوات ون چینل منیجمنټ ته، جناب ریاض بھائی ته. خو زما د طرف نه درخواست دی، زما د کورنۍ سره تعلق دی چې زمونږ تر ټولو نه غټه مسله چې نن سبا د مقبرې مسله ده. مقبره کې زمونږ ځای نشته، زمونږ جنازګان نشته. مونږ په پردو کنډرو کې هغه کوو، په پردو پلاټونو کې مونږ جنازې کوو. اوس هغه پلاټونو کې به کور جوړ شي، بیا په روډ باندې مونږ جنازې کوو. غټه مسله مونږ ته دا ده. د مړي هغه چې ده احترام خو زموږ په مذهب کې هم ډېر زیات دی. دې وجه زما د ریاض صاحب ته دا درخواست دی که دې راشي، زمونږ د کلي ته راشي. دا غټه ستونزه چې دا MNA صاحب جناب ډاکټر حیدر علي خان ته او جناب وزیر اعلی محمود خان صاحب ته په خپل چینل په توسط باندې دا زمونږ د فریاد ورورسي، دا مسله زمونږ حل کړي. نو د دنیا هم ګټه ده پکې، د اخر پکې هم ګټه ده. ډاکټر حیدر علي خان ته ما طرف نه دا دی چې دا درخواست کوم چې تاسو په MPF په ټایم کې د کورنۍ لپاره ماشاءالله د 92 لک روپو پروجیکټ سر ته رسولی دی. یو الله در خورس درکړه، نور کامیابي درکړه چې دومره غټ کا بجلي اوبه د خلکو ته رسولی دي. نو دا یو مسله ده، د 1 کروڑ روپو خرچه په دې باندې راځي. که تاسو په دې باندې خپل لغو کوئ، نظر واچوئ، کوشش وکړئ زموږ دا ستونزه حل کړئ. موږ ستاسو موږ خپل طرف نه بیا ستاسو لپاره چې څه قسم منډه تللې وي، دعا وي، هر څه به تاسو لپاره کوو انشاءالله.